تفسیر مصطلح الحدیث کا सबक नंबर 10 المبحث الثاني تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه. إذن حضرت مصنف رحمة الله عليه د خبر واحد لكم بحث تا او تقسیم دا د ضعف او د قوت په اعتبار سره کوي. یو حدیث به قوي او یو به داسې ضعیف وي، د دې څنګه تقسیمات کیږي. ينقسم خبر الآحاد من مشهور وعزيز وغريب. اخبار آحاد چې یعنی مشهور عزیز غریب بالنسبه الى قوته وضعفه قوي او ضعیف په اعتبار سره الى قسمین دو قسمونو ته تقسیمیږي، وهما اغادادي. اول تل شي مقبول، دویم تل شي مردود. مقبول چې تل شي مقبول خبره غدو هو ما ترجح صدق المخبر به، سکوم سړی خبر ورکون کدا هغه ول صدق راجح وي. وحكمه دې حدیث حکم دایس وجوب الاحتجاج والعمل به، چې په دې حدیث باندې عمل کول واجب دي او استدلال په سړی کول شي، استدلال د پر استعمالول شي. نمبر 2 سره قسم د مردود. مردود چې تل شي او هو ما لم يترجح صدق المخبر به، کوم خبر ورکون کروي دا کنه دی اغه ولا صدق راجح نوي، صدق او کذب شي سره برابر وي یا کذب تی نظرور و غیره. وحكمه دی مردود حدیث حکم داده څه الله يحتج به ولا يجب العمل به، دین استدلال نه کیږي، احتجاج نه کیږي او عمل کولم په نه دی واجب. بیا مخت خپل بنی مقبول مردود قسمونه لري، وای چې ولکل من المقبول والمردود اقسام وتفاصيل. د مردود او مقبول خپل قسمونه او تفصيلات تذكرها في مطلبين مستقلين ان شاء الله تعالى. دو مستقل مطلبونه کې تغول وضاحت کومه. المطلب الاول دا بس دی مصنف سے خپل انداز او طرز د کنه مبحث روړي برګي مطلب روړي، مطلب کې به خپل مقصد رقم کی هر چی شي طریقې سره کېمول شي لفظونه فصل روړي کتاب روړي سره روړه مبساسي قائم کې چې بحث یا سره یا بحث وي چې الخبر المقبول واقسامه والخبر المردود واقسامه د شتایل. اوس ته شروع کړل المطلب الاول. مطلب اول دی بحث کی مسر الشد خبر مقبول په باره کې دا توسخای. الخبر المقبول وفيه مقصدان، دي کی دوا مقصد دي مسره. المقصد الاول اقسام المقبول، مقبول لكم قسمونه دي کنه ما خای. المقصد الثاني دویم مقصد مسر الشد تقسيم المقبول، بمقبول خبر تقسیم اول دی الى معمول به وغير معمول به. سوى حدیث ته معمول به الشي هغه باندې عمل کیږي، بل تل شي غیر معمول به په باندې عمل نه کیږي. اوس مقصد اول د تخای ساج شد مسره د مقبول قسمونه دي کسه. اقسام المقبول د مقبول قسمونه. يقسم الخبر المقبول بالنسبه الى تفاوت مراتبه، د دی ولکمی درجی دی مرتبی دی دغه د تفاوت او فرق په واجب نسیوشن د درجه خو نه دي کنه متفاوت دي دغه په نسبت سره دا تقسیمی ګلا قسمین رئیسین دو بنیادی قسمونو ته اساسی قسمونو ته هما اغا دوا اساسی قسمونه دي صحیح و حسن، صحیح حدیث او حسن حدیث. بیا خپل بن صحیح په دوا قسمه د صحیح غیر صحیح ذاته صحیح غیره، حسن بیا په دوا قسمه د حسن لذاته حسن لغیره. وكل منهما بأريو چې دا يقسم الى قسمين فرعيين، به ذیلی قسمونه ته تقسیمي کوم لاندې قسمونه سی فرعي هما غداد لذاته ولغيره. فتقول بس ګرځي اقسام المقبول في النهايه په اخر کې د مقبول قسمونه الى 4 اقسام، سالور قسمونه ګرځي سالور جوړيږي وهي غدادي. صحيح لذاته، نمبر 2 صحيح لغيره. حسن دوا قسمونه دي، حسن لذاته حسن لغيره. د سلور ورشي میراو کې د مقبول قسمونه شولو. دا حدیثونه قبل اول شي په دې باندې عمل کولای شي.
وإليك البحث في هذه الأقسام تفصيلا والا اوس کې دا غوله بحث په تفصیل سره دله ذکر کوو. اوس دې ځای کې مزید مشک او د صحیح ولا تعریف خایو بیا شرح خایو به دې کې کوم کوم شرایط دی وغیره د هغه لحاظ وساتلی شي که نه مثال به ورکو صحیح ولا همده شی ته بیا خایو سیارې د عدل رویان کوم کوم دی وغیره څنګه روغي حکم یې څه ده کله کله رویون یې سیارې هذا حدیث صحیح هذا حدیث غیر صحیح دي څه معنا ده دا خبره ته اوس دې بحث کې خای 26 نمبر صفحې باندې الصحیح صحیح حدیث تعریف لغتا لغت کی صحیح معنا ده کنه ضد السقیم ده د بیمار څه ده ضد ده او حقیقتا فی الاجسام ده صحت په جسمونو کې حقیقی معنا ده چې ز صحت کې مزه ناصحت یما مجاز فی الحديث وسائر المعانی حدیث او نور شیانو کې دینه مجازی معنا مراد کیفیت ونه مراد وی اصطلاحا د دې معنا ده چې متصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غیر شذوذ ولا عله صحیح حدیث اختیل شي چې اول نمبر دا خبرو کې سند به متصل وي دویم نمبر عادل کسب وي دریم نمبر د سره د عادل او صالح د ضابط او ذهین کسب وي څلورم د شاذ بني پنځم نر د معلول بني علت او پکې نه انده خبره قائمت تصل ما هغه حدیث ته اتصل سند چې سند متصل بنقل العدل نقل کون کا قسم عادل یا ضابط ضابط وي غافل وغیرہ واه نوي عن مثله لا منتهى د خپل شان د نوونه ستر اخره پر ټول عادل وي ضابط وي من غیر شذوذ په حدیث کې شاذوالی نه چې شاذ شي ولا علت علت پکې نه وي بیماری پکې نه وي شرح التعریف اشتمل التعریف السابق على امور د پاسه تعریف څو شیانو باندې شامل ده یجب توافرها چې دغه کارونو پر کېدل ضروري دي که دغه امور پکې نه به حدیث صحیح نه ګرځي حتی يكون الحديث صحیحا درجه حدیث به صحیح ګرځي او هذه الامور هي هغه دي اتصال السند سند متصل دي څه معنا ده معناه ان كل راوي من رواته پراویانو کې هر راوي چې کنه کده خز مباشره یا مباشره عن من فوقه چې د پاسه کس نه حدیث رخصته ابراهیم راست رخصته من اول السند الى منتهاه اولنا تر اخره پورې دویم نمبر مو کېدای شي عدالت الروات راویانو پکې عادل صالح وي اي ان كل راوي من رواته هر راوي چې اتصف بكونه مسلما چې مسلمان کس وي کافر وغیرہ نه بالغا بالغ نه بالغا عاقلا عاقل پاگل نه غیر فاسق فاسق نه وي صالح وي وغير محروم من المروءه او مروءتنا محروم نه مردانګي پکې وي اندشه ته مروت لکم کارونه دی پړې وړیا ولا دا ورکی د نعت او د خصت ول کارونه پکې نه وي دریم نمبر دا کار پکې راغلی چې ضبط الروات رویانو کې ضبط وي ضبط معنا اي ان كل راوي من رواته كان تام الضبط چې ضبط نه پوره وي څنګه اما ضبط صدر یا د اول او د سینې په اعتبار سره چې خبره وي او ته یاد وي و اما ضبط کتاب یا ځن سره لیکلی چې ته نه پاتې شوی نه وي څلورم واجه پکې دا چې عدم الشذوذ د حدیث به شاذ نه وي سمنا ای لا يكون الحديث شاذا شاذ دینی شذوذ شتل شي او مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه د ځان نه غوره روي او معتبر معتمد روي سره مخالفت کول معنا حدیث کې غن الفاظ بدل او غیره عدم العله علت پکې نه وي أي لا يكون الحديث معلولا معلول بني ولا علة إلا دي تلش سبب غامز خفي يپټغني وجه په حدیث کې موجوده يقدح في صحة الحديث د حدیث ولا صحت بني اثر کوي زخمی کوي جرح رسي ولا او مع ان الظاهر السلامه من ظاهر د چې د شي د زخم او جرح نه د شي سالم پته کېدل پکار دي اوس د کوم امور نه د تویلو خامدا امور دي شرایط دي چې ولا سوچ وکي ګوره ولسی شروطه يتبين من شرح التعريف تعريف واضح شول ان شروط الصحيح التي يجب توافرها چې کوم شیانو پر کېدل په دې حدیث کې ضروری دي هغه حتی يكون الحديث صحيح ګرځي خمسه ما پنځه دي چې کوم ذکر شو کنه وهي اتصال السند عدالت الروات ضبط الروات عدم العله عدم الشذوذ همدا شرایط
فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة چې په دغه شرطونو کې یو شرط کې فرق راشي نقصان راشي فلا يسمى الحديث حينئذ صحيحا دې به صحیح حدیث نه نشل به حسن وغیرہ لغیره درجه تر وغورځي مثال هو د صحیح حدیث مثال وګورئ ما اخرجه البخاري في صحيحه بخاري کې صحیح حدیث دی قال وای چې حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور مخام منځ کې سورې تور ویلو فهذا الحديث صحيح ده حدیث صحیح دی وجه څه ده او د خایش د ټول شرطونه پکې شته وغیرہ کس لأن سنده متصل سند متصل د منځ کې کټ شوی نه دی ویلي اذ ان كل راوي من رواته هر روي چې دا کنه پدې کې سمعه من شيخه شيخ نه حدیث ردل دی و اما عنعنه مالك بن شهاب بن جبير او مالك بن شهاب او جبير ولا عنعنه توسج عن پکې وای فمحموله على الاتصال غنب متصل معنا اخلو چې دا متصل درجه کې دا ویلي لانهم غیر مدلسین چې دا راویان مدلس نو په حدیث کې تدلیس نه کولو با دویم وجه پکې دا کنه دریم او دویم چې ولی ان رواته عدول ضابطون د دې حدیث ول چې کوم راویان دي دا عادلم دي ضابطم دي وهذه اوصافهم عند علماء الجرح والتعديل ام داخل دو اوصاف کنه علماء جرح و تعديل ول د دوه مبارکی وای چې عبد الله بن يوسف ثقه متقن چې عبد الله بن يوسف ډېر معتمد او پوخ کاسو مالک بن انس امام حافظنا خو امام الحديث او حافظ الحديث ابن شهاب زهري په دې کې روي د ابو بکر چې فقيه حافظ متفق على جلالته واتقانه ابن شهاب خو فقيه حافظ الحديث دغه د جلالت شان او دغه اتقان او احکام په باره کې علماء چې د اتفاق ته محمد بن جبير په کې وګورئ ثقه غم متمد جبير بن مطعم پکې وګورئ صحابي دي والصحابه كلهم عدول او پنځمه شپږمه وجه پکې وګورئ څلورمه وجه پکې وګورئ چې مونږ ویلي شاذ بني کنه ولی انه غیر شاذ من دی ولی اذ لم يعارضه ما هو اقوى منه د دین مضبوط رئی سره مخالفت نه دی کړي او پنځمه وجه پکې شته چې د کې علت نشته ولی انه ليس فيه علت من العلل یو علت او قدح پکې نشته نو د شیطه حدیث حکم سی اخر وزه توای چې وحکمه وجوب العمل به باجماع اهل الحديث علماء او اتفاق ته چې په دې باندې عمل کول واجب دی او من يعتد به من الاصوليين والفقهاء د شی ته خبره اهل حدیث هم کړي دا واغ معتبر علماء کړي د معتدبه علماء چې اصوليين او فقها دي فهو حجه من حجج الشرع د شریعت دلیل او حجت لا يسع المسلم ترك العمل به مسلمان ته د دې باندې عمل پرېږدولو گنجائش نشته عمل وکړي